اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر الدجال. دا باب دے پا بیان دا دجال کی. ذکر دا دجال نو ذکر مطلب دارے دا بیان. الدجال یو خود دجل لے. دجل فریب توئی، دوکے توئی، تمویح توئی. یو شے پا حقیقت کے یو شانت نہ دے ہوتے بیا آغا سے اخکارا کیچی دا سے دے. جام دسرو زرو نہ دے ہوتا ولا دسرو زرو بور کی نو دیتا تمویح ہوئی. نو الدجال مخصوص او معہود دجال لے. دا باقاعدہ انسان دے، یو شخصیت دے. دا سنہ دا چی دا صرف یو سوچ دے، یو نظریہ دا. سوچ او نظریہ ام دا، خدا یو شخصیت ام دے. او دا شخصیت دا کم دینا را پیدا شوئے دے او کلنا دے واللہ تعالی عالم. اللہ تعالی پدی کسی ندی ویلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی کسی ندی ویلی. چی ندی ویلی نو قیاسات او پا وهم او پا دے تخمینو پا اندازو بانے بیا کار نکیگی. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا. خو بارحال دے انسان شکلیم دے انسان پشانت دے او کارونے سدی نو کارونے دجل لے. بس کارا خبر دا دجل حق او باطل گڑ وڑ کئی. حق دا باطل پر شکل کی پیش کئی او باطل دا حق پر شکل کی پیش کئی. او دا دغی غرب دجال نمخیمم سا دجالینی آدھے پرون ویلی دی چی قریب من سلاسینا دیر شیار دیر شنا تنیز دے پدی ٹول زمانہ کی بئی. ضرور نہیں ٹول دے پدی زمون پدی زمانہ کی یا زمون تا پدی نزدے زمانہ کی دی. خدا نبی علیہ السلام نا بعد والا تر دا دجال در اتلو پورے پدی زمانہ کی با دیر شیار سکم دیر سی دجالان دے. خدا اغی دجالانو دا اغی ماہود دجال پا منز کے دا فرق دے چه دغه دجالان به مدعی د نبوتی دی به دعوت د نبوت کوي او نه به داغي د پاره سره خرق عادتي، نه به داغي سره استدراجي. خرق عادت خو پیژنې کنه چې د عادت خلاف یو کار وشي، یو کار د عادت خلاف وشي. د الله تعالی سنت او عادت څه دی؟ هغه دا دی چې مثلا وبس کوي، مړول کوي، تندم لکوي، ورس کوي، شی سیزي خبره باندې پوه شئ. نو دا عادتونه بیا بدل شي. دا الله تعالی دا عادت او دا سنت د سوجه نه بدل شي. لکه ابراهیم علیه السلام د پاره الله تعالی ورسکو کونی بردا و سلاما یخکو سلامتیا والے. دا خرق عادت شو. نو دا معجزه شو د الله تعالی تر طرف نه د پیغمبر د پاره. کله کله دا کرامات یو خو نیک صالح سړی دی د علم او د عمل په لحاظ سره داغه په لاس باندې داسې کرامات ښکاره شي چې هغه عام عادت خلافي. لکه مثلا د 500 کسانو خوراک دی، د 50 خوراک دی او د 200 کسانو د پاره کافي شي. خبره باندې پوه شئ. یا یو داسې کار وشي چې هغه د خلکو په ذهن کې نه راځي چې دا څنګه وشو. الله تعالی هغه ته خبر ورکي، پس خبره باندې مطلع کی، په خبره باندې پوهه کی. د مخکې نه یو خبره د خلې نه وباسي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ساریه لګله او جهاد لا او هغه مخامخ خیال دا و چې دا هغه ځنه فوجونه را روان دي او دی خوشاته یو غونډې وغه ته خیال نو او دا هغه شاته د غونډې له طرف نه په فوجونه ور روانو. نو د دې ځنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په منبر ولاړو ناس په یا ساریه الجبل، ساریه به د شاته غر ته وګوره. نو ساریه په کوم ځای کې او د مدینې نه په سونو زرګونو میله لګې او حضرت عمر دلته ولاړ د خلینو خبره وختله او التا ساریه واورېدا چې ور حضرت عمر خو ماته وږي شاته غرته وګوره، شاته غرته وکتل او طرف وجونه روانو. بیا دا غي بندوبس وکانی نه هغه په دوکه کې بیا خراب کړی وي. مدد الله تعالی له طرف نسی خرق عادت. دا حضرت عمر کرامات او عزت په ښکارا شو چې پیغمبر خو نه دی خو ولی خدای کنه. حضرت عمر او ابوبکر نه غټ ولی نور سوکی رضی الله عنه. کله کله د عام مسلمان سره الله تعالی یو خرق عادت کارو کې هغه ته اعانت او اعانت
ما واستغون د عام مسلمانانی او هغه سره الله تعالی باز داسې کارو کې چې هغه د عادت نه خلافي د عادت نه صحیح په داسې ځای کې بچ کی په داسې ځای کې ورته سم مشکل راغلی دا مشکل له بچ کی وبو وړه او بیرته سره واپس کی ډیر بشمیر مثالونه کې دي چې د عام مسلمانانو سره بل دې چې هغه ته ویل کېږي اهانت دې ته وایي چې سړی دعوت نیکی کوي او داغه په لاس باندې یو داسې د عادت خلاف کارو چې اپ و شرمېږي لکه مسلمه کذاب چې و مسلمه د نبوت دعوه کړې و د نبی له سلام په زمانہ کې نو سړی ول راغی ورته وی چې یاره ما دا یو سترګړند دا دواره ته وکړه چې خدای پاک را دا یو سترګ ته پیغمبر نعوذ بالله نو دا دواره ته وکړه د سترګ مې خشي نو هغه دې خو کنه الله سي پیراخ کو هغه بل ملنده شو هغه خدای دې غار کته خو د پټه پوکینه ولم دا تاسو شي تباش خو شي خبر نو دا خدای سکو وی شرمو بل سړی ول راغی یاره زمو په کوی کې وب کمی دي نو دوا او چې دا وب په کې ډیری شي هغه وی دا ورګه لاړ به شو لاړې په کې تو کم شي لاړې په کې ټوکړې نو هغه چې کمی وب په کې وی هغه موچ شوی نو دې ته سوې اهانت خدای او شرمو یو ته وی استدراج دې ته وی چې الله تعالی د یو بدعمل او بدکردار سړي سره یو داسې معامله وکي پوه شي په خبره چې هغه دا خیال کوي چې زه خو ډېر خسړم زه خو ډېر د قرآن وایي کنه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين سنستدرجهم يعني سنستدنيهم الى العذاب قليلا درجه بدرجه من بدید عذاب ته او د جهنم ته ورو نږدې کو او دا به دا خیال کوي چې څنګه د خدای خوخه به لکه بدعمل سړی او دوايي قبلي ولې شیطان دوا نه قبول شوی شیطان نه بدعمل بل سوچتا نو شیطان چې خدای پاک ته وی چې مال د قیامت پورې موقرا خنو ولې نکړه نو دوا قبلې دې خبره ثبوت دی چې دار د لپاره خیر دی دار شیطان د لپاره خیر شو څومره چې عمر زیاتیږي نو امر بس کوي ګناه به ډیره غټي نو دا چې د دجال چې کوم دی کنه د سره دا قصه ده ها دجال دی به دجل کوي دی به حق د باطل سره یو ځای کوي حق به د باطل پرنګ پیش کوي او باطل به د حق پرنګ پیش کوي او الله تعالی بدله استدراج ورکړي یعنی د چې کوم داوا او کی داوا برشتیا کی استدراج دی به سړی ته وستا مور او پلان نو بل راځوندي کی مور او پلان بل راځوندي کی ته دا مامور دا پلان دی نو یار دا خو برشتیا باندې پوره شعر نو خلک به منی په شی په خبره باندې څوک چې څه خبره مطالبه دا غنه کوي هغه مطالبه به دا پوره کیږي او څنګه به پوره کیږي نو دا به د دجل په طریقه پوره کیږي یعنی درې خبرې په ذهن کې کېنه د دجال یو خو د دجال سره د ساينس علم دی اوس هم په دې موجوده زمانه کې دا سره د ساينس علم ور سره دی او شي په خبره باندې د امریکایان چې ډیر زیات په ساينس کې ماهر دي د چین او د روس هم تیاریږي د دنیا ته ټوله یریږي ولې وځو دا غږ نه کوي د اسرایل په شا ولاړ دي او څوک دا غږ نشي کولای خو د امریکای د وجه نه دا غږ نشي کولای امریکا ته لري کنه اسرایل بیا شدي خو د امریکای نه خلک یریږي نو ولې تیاریږي نو د امریکای د خلکو دا دعوه ده چې موږ د دجال سره رابطه ده یا دروغ یا رښتیا خو هغه موږ سره ملاو شوی نو یو خو د دجال سره د ساينس علم دی ساينس علم دی دویم د دجال سره جادو دی جادو دا جادوګرم دی دا جادو په دې زمانہ کې د خلکو تاسو په خواني جادو مادو یا چې موږ واړو په سکولونو کې جادوګران براتله پوه شي په خبره باندې سړی به تړلو او وې زدا آزاد کې منځ کې به سړی نه وتړل اب سړی به ځان وتړل وې زرا کاږي نو لښ کسان په پورن ختی ور اخکې به نشه چې پته به ولګي دا به په ونه پورې تړل خپل به په ونه پورې تړل خو ستاسترګې به بندي کړي نو دا ناشنا کارونه به کول ما ته یاد دي په سکول کې پنځم جمعات کې مونږ غوونو راغله جادوګر یو ماشوم تکینه رکینو د لاندې ته هغه پراته و نو ماشوم هغه چی خبره باندې پوښ هغه پراته بل ماشوم هغه هند پم نه وای راشي ا ماشوم راشي ودرو او یو لاس به ولا و لوټه وته ونی ولا وب به تراوته نو بس مونږ ته بداسه ښکارې ده بس کې بیا څه شی ویا بنو نو دا حقیقت کې نظر بندي کنه سحروا اعین الناس واسترهبوهم سحروا اعین الناس د خلکو پسترګو جادو کو د موسی علی السلام په مقابله کې چې کوم جادوګرانو ناغه شیخ یخیل الیه من سحرهم انها تسعى د جادو په وجه دا پته دا خیال خلکو وجه دا شی
حرکت کې حرکت نه کاو ويخيل اليهم دخلوا په خیال کې دا شرات لږ دا شی حرکت کې دا د لاټي ماټي او دا مونټه مونټه او دا رشه مشه دا څه کوي حرکت نو د دجال سره به یو څه شی دی یو خو سره ساينس علم دی دویم دا سره به څه شي دا سره به استدراجي او دریم دا سره به جادویي نو جادوګرم دی نو څه کارونه په جادو باندې کوي او لکه تمویه سړی به راولي نو ستا په سترګو کې به دا راشي دا د ماغه پلار دی نو پلار خو به دی نه خو او تا ته پلار ښکاري نو جادو شو کنه لکه هغه راشي خو حرکت نه کوي خلکو ته دا ښکارېده چې دا راشي دی یا ماشوم نه خو موبونه به دی خو هغه مونږ ته دا ښکارېده لکه چې دنه لوټه ډکیږي دا یا هغه چې نو هغه ماشوم له څنګه پیدا شو دا خو جادو شو کنه دا خو د سترګو په نظر بندي شو څنګه ته نظر بندي به نو دا هم د دجال سره وي او استدراج به استدراج معنا دا چې بعضی کارونه په داسې انداز کې کوي چې هغه به تاسو داسې ښکاری چې دا حقیقت نو حقیقت به مې پکې ځینې به پکې حقیقتي ځینې به جادویي ځینې به د ساينس کمالات خو تاسو به دا علم نه ډېر د ساينس کمالات دي دا شی چې و دا ریکارډینګ کوي او یا دا خبرې کوي نو دا تاسو پته لګي چې دا څنګه خبرې کوي دا خبره تل څنګه په سات راشي ته په نه پوهیږي خدا غږی ګوري او ته وکي نو ډیر شيزونه دا چې دستا په مخ کې چې دا حقیقت باندې ته نه پوهیږي او هغه شی کیږي نو ته ناشنا ښکاری د نن ناتیا کاله مخ کې اوسړی را پاسو او ته ورګزه د سعودي سره خبرې کوم او ته روغلی ونه ابو دا جادوګر دی ما ته یاد دي زمونږ د جماعت امام او مشمانو نو ما مشرور التنا مال دغه راوړو دا ټیپ ریکارډر راوړو هغه زمانہ واړو ټیپ ریکارډر نوې راوتی وي نو په کلی کې برچا سره د ما تسترګو ته مخ کې بس پر دوی نو هغه ټیپ ریکارډر راوړو نو هغه مجموعه ته راوړو نو البته پکې تلاوت پکې راوړو نو تلاوت هغه کې شټو پکې چې ما په جماعت کې ولګاو نو زموږ د جماعت امام مو ته کاڼه استاد وی کاڼه غربن وته وي دغه طرفونو چرته نو مې را نه راځي په خبره د مولیا نمونه چاله نه ورتله نو نه وي کاڼه استاد او سوات استاد او دیرو استاد او باجوړ استاد او نوم بیاړو چاله ورته نو هغه ما ته وي چې ما وته کته چې بٹن مې پیواله هغه تلاوت شروع کو د مولوی صاحب غریب د ګوري الکه وې دا خو د سامری راولې وې دا خو سامری مطلب دا جادو دی غریب ساده سړی وکنه دا جادو وې دا سامری د جماعت ته مراوړه نور په غریب سویل نه شو خو بهر حال وې دا سامری د جماعت ته ما بابا دې کې خو تلاوت دی راځي نو هغه غریب په نه پوهېده نو هغه ته څه ښکارېده جادو ته ښکارېده نو دا درې واړه خبرې به ذهن کې کېنوه چې دا درې واړه به عین ممکنه ده چې دا وایي وروسته په حدیث کې چې راځي د سره به جنت وي او د سره به دوزخ وي او د سره به اوبه وي او د سره به ډوډۍ وي نو د دې یو تعویل خدا را چې ډوډۍ به ورسره وي لکه نن سبا ته ګوره نو چې څوک د دجال مرګرتیا کوي د دجال د فکر مرګرتیا کوي نو هغه ته نوکریم ډېرې او پیسې هم ډېرې او ډالر هم ډېرې او دولت هم ډېر او حکومتونه هم ورسه او چې څوک مخالفت کوي نو هغه دغه په ډوډۍ پسې حیران دي دغه د لوګي نمرې هغه خبره څوک ناوري نو دا د حماس خلک د ډوډۍ هغه د کم ځای نه پیدا کړي دا غزي خلک ډوډۍ د کم ځای نه پیدا کړي ډوډۍ خو هغه سره ده کنه نو دې مطلب دا دی چې د رزق په وسایلو باندې بسو لګي قبضه به ولګي د رزق په وسایلو دا ست چې پرې جنک فود باندې او پرې فاست فود باندې عادت کړي پرې برګر او پرې پیزو او پرې سيزونو باندې ته عادت کړي دا در باندې بند کی نو دا د کور غنم خو تخوري نه او عین ممکنه ده چې ستا پرې پټو کې دا شستري د لجوړ کې چې هغه بیا غپس له ډوکې نه دا بعض تخمونه چې کوم دي کنه بعض تخمونه هغه چې یو ځل ته زمکه کې دغه کې کنه هغه واچې زمکه کې نو هغه نه بیا هغه چې کوم دانی وشي پای کې بیا د تخم صلاحیت نه بیا دوباره هغه ته نشي کارلې په خوانه خدا طریقه ده کنه چې غنم دی وشو نو ستې کېدا بیا دوباره وکړي اوس داسې تخمونه دي چې هغه کې غنم ته دوباره نشي کارلې بیا داسې شونه دي چې هغه په پټي کې بیا ته بل شي کوي نو بیا غنه کوي هغه تخمونو کې داسې زلالت پکې کړي نو دا د رزق وسایل دا وی سره دي خبره باندې پوښښ کړه د دې نه علاوه باقی نورم د دجل او د فریب او د دې سيزونو د رزق د وسایل دا نو دا مسلې پکې دي باب ذکر الدجال بل دار چې د الدجال چې کوم دی معروف دجال لوی دجال هغه به د خدای دعوه کوي دا نور د ثلاثون دجالون کذابون شدید د پیغمبره دعوی کړی دي او هغه چې کوم اصلي دجال راغلی د رستو راځي به نو هغه به څه کوي هغه د خدای دعوه کوي ابتدا کې کېدې چې نه کوي رستو په اخر کې د خدای دعوه کوي
نو نبی له صلوات والسلام دا غي نه خلک یې رہی باب ذکر الدجال. بل خبره په دې کې دا ذهن کې کېنوي چې نبی له صلوات والسلام ته چې څنګه نور علوم تدریجا ملاو شوي دي. ظاهر خبره ده چې پیغمبر شنو تمام علوم هو ته एकदम نو ملاو شوي کنه. که تمام علوم ته एकदम ملاو شوي وي نو بیا په قرآن مجید کې د احکام رستو راغلي دي نو دا خو بیا په ابتدا کې نبی له صلوات والسلام ته نو معلوم کنه څنګه بیا ته په एकदम ولا ورکړ. احکام ورته تدریجا ملاو شو نو په هر معاملاتو کې علم ورته تدریجا ملاو دي. نو د نور علوم چې ورته څنګه تدریجا ملاو دي لکه نن ورته یو خبره پته نه و سبا او ته لګه پته ولګي دا بل ورته هغه نه ډیره پته ولګي دا دغه شانې د دجال مبارک علم نبی له صلوات و سلام ته تدریجا ملاو دي. ابتدا کې ورته دومره علم چې دجال یو شی دی نو خلکو صحابه کرام دومره او يرول چې صحابه کرام وایي زموږ د خیال چې اوس پر مخامخ ونه کې بچرته ناشي چرته. نو نبی له صلوات و سلام یې یریږي ما کزوما او راغه نو زه پوره ما او کني نو بیا الله تعالی ستاسو لپاره کافی دی الله تعالی نه مدد غواړي بیا به الله تعالی نه مدد غواړي او په الحال مې یریږي زه دلته موجود یم. او بیا رسول نبی رسول الله ته پته ولګي نه زما په زمانه کې خو نه راځي او باندې رسول راځي ور عیسی علیه السلام مداغه مقابله کې خو د قیامت ته نږدې برازي. نو دا علم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تدریجا ملاو شو. بیا دا د علامات او علم متتدریجا ملاو شو. په دې کې څه استبعاد نشته چې یو حدیث کې دا راغلی نبی له صلی الله علیه وسلم چې کزوما زبې مقابله وکم ان ته چې ګورو ته کزوما حالان کې خپخ نبی له صلی الله علیه وسلم خو بیا ویل دي چې زما په زمانه کې من راځي نو اول کې وته دغه علم نو بیا درسته دغه علم ملاو شو. الله تعالی دل دا علم تدریجا ورکړي لکه څنګه چې انسانانو د نور علوم تدریجا ورکړي. ته چې په اول کچات نه کوي او بیا په پرایمري کې وي نو څومره پوهه دی او بیا چې ورپسې هاي سکول ته لاړې نو څومره پوهه دی او بیا چې کالج او یونیورسيټي ته لاړې او مدرسې ته لاړې نو څومره پوهه دی. دا خو پوهه خو انسان ته تدریجا ملاويږي نو دا فطري طریقه ده کنه. نو پیغمبر ته الله تعالی پوهه ورکړي ده کنه. تعالی خو استاد درکې پیغمبر ته الله تعالی پوهه ورکړي ده نو الله تعالی هغه ته تدریجا پوهه ورکړي ده. آیاتونه خو الله تعالی دا سره علی خلکو بدای اعتراض کو چې دا قران جملتن او سورۃ فرقان کې وایي کنه لولا انزل علی هذا القران جمله واحده دا یو ځای ولې نازلېږي. الله تعالی وی كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. دې باندې هم استاد زړه مضبوطو نوې نوې وحي راځي نوې نوې علم راځي نو جبريل مستاثر واسطه ده د الله تعالی تر طرف نه مستاثر پیغام رساني ده زړه به مضبوطيږي علم کې به اضافه کیږي دا طریقه ده. جي دا مطلب شو باب ذکر الدجال. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال قال لي المغيرة بن شعبة قيس وي قيس بن ابي عاصم ده وي مات مغيرة بن شعبة وي رضي الله عنه ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته. د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نه د دجال مبارک اچا دونه تاسو نه کړی سمره چې ما تاسو نه کړی دي ما ډیر تاسو نه کړی دي. وانه قال لي او نبی علیہ السلام ما ته وی چې ما يضرك منه تا ته د دجال نه څه تکلیف ده ما يضرك منه تا ته د دجال نه څه مسله ده څه ضرر ده څه تکلیف ده درته. قلت ما ورتوي انهم يقولون خلق دا سواي چې انما هو جبل خبز ونهر ماء ونهر ماء د دې دجال سره به د غرو د ډوډو غري د ډوډو بسې نو ډوډو غر تر ډوډو غر لیدلې دا ما بچره بهر انس او د مستو دغه ملي دلی و دا خوب کې د مستو کوټه لیدلې و ماستر ډېر خو کنه د مستو کوټه مې ولیده. نو د ډوډو غر مطلب دا دی چې د ډوډو د دې رزق گویا کې اختیارات داغه سره دي. چاله چې روډي ور کوي چاله چا باندې قحط راولي. استاد وګوره کنه نن سبا دا مصنوعي تور باندې بارانونه کیږي اب بارانم کوي مصنوعي تور خشکسالي براولي. دا مصنوعي بارانونه دا مصنوعي واوري دا مصنوعي زلزلې دا مصنوعي طوفانونه دا اوس خلکو دا چیز د کړی کنه. په دې مغربي ملکونو کې باج داسې علاقې دي چې په هغه کې باقاعده خفیه قوتونو داسې مرکزونه جوړ کړي چې په هغه باندې اربونو ډالر خرج کړي او پای کې د مصنوعي زلزلو د مصنوعي بارانونو د مصنوعي واورو د دې ټولو خبرو د نور مصنوعي انسانانو داسې انسانان هغه وي مونږ جوړو چې هغه د عام انسان نه
هغه وته سپر هیومن وای، هیومن پلس ورته وای، هیومن پلس یعنی دا کوم انسان اوس دی د سره به نور سيزونه ملاو کی او دا غنه به یو بل شی جوړ کی. په سارو کې بعض داسې صلاحیتونه او قابلیتونه دي، په پښو کې څه صلاحیتونه دي، په اتی کې څه صلاحیتونه دي، په مار کې څه صلاحیتونه دي. خو شي په خبره باندې کنه، په ګیدړ کې، په سپي کې، په ماشي کې، د ګبین په مچې کې، په دې کې داسې صلاحیتونه دي. بعض سيزونه اوري ډیر زیات، مار ډیر د لری نه اوري، پښو د اوچت زین او ټوب کی او خپې داسې ولګي نو خپې ته دا غوښنه راټوب خپې به دي ماتي، هغه دا غوښنه راټوب کی دغه په خپو کې سپرینګان دي. خو شي په خبره هغه جمپ وي او هغه دا غوښنه بس استلمونه کې خپې نه ماتيږي. نو دی وایي چې سپر هیومن یا سپرمن یا هیومن پلس مونږ به داسې انسان جوړ کو چې په هغه کې به د بعضې ځناورو د صلاحیتونه ورواچو. نظر به د سن ډېر زیات تیزي، د شاهین، د عقاب نه د باز، د باز په میلیونو لري هغه کې خپل ښکار ني تینی نه. خو شي په خبره باندې سپیس دی دا ډېر لري نه بوی پیژني، د یو سړي او د بل سړي د بوی په منځ کې فرق پیژني. ستاسو څه خیال دی چې سپی د خپل مالک څنګه پیژني؟ شکل نه پیژني، نه دا د بوی نه پیژني. د باندې د خپل مالک بوی راشي نو د خپل مالک او یا د خوا او شا چې کوم خلک دي دا غي بوی نه دي، د هر یو کس بوی ځان له پیژني. دا چې خلک وایي چې د سپی باندې غلا معلومه کړنو، دا څنګه په غلا معلومه؟ غلا په داسې معلومه چې غل چې د انسان خپل یو بوی دی، یو سمیل دی. د چې کله یو غلط کار کوي کنه په د انسان په د سافټ ویر کې الله تعالی غلطی نه اچولې. په دې خبره تاسو پوهیږئ کنه، د انسان مثال لا څه دی لکه کمپیوټر، لکه لیپټاپ. په لیپټاپ کې چې کوم پروګرام واچي کنه، کوم سافټ ویر پکې واچي، هغه به پکې کار کوي، بل سافټ ویر پکې تا چولې نه څنګه وکړ کوي. ته به ته وینډو بدل کړي نو هله بکې کنه، یو بل پروګرام به ته ورواچي نو هله به پروګرام چلای کنه. نو د انسان د فطرت الله تعالی داسې جوړ کړی دی چې په دې کې دروغ نه دی ورچولي. دا د الله تعالی د توحید دلیل دی. څومره چې علم د چا زیاتیږي خو چې په صحیح لار باندې روان او په دې پوهیږي چې دا د خدای د توحید دلیل دی. نو د انسان په دې سافټ ویر کې، په دې سیستم کې، په دې سټرکچر کې الله تعالی دروغ نه دی چولی، دوکه به نه دا چولی. نو چې د دروغ وي، چې د کله دوکه کوي، چې د خلاف حقیقت خبره کوي، نو د جسم نه وسملوزي، یو بوی ته نه وزي. هغه بوی نه بدلی چې کوم بوی د خپل له، یعنی د چې کوم د فطرت باندې پیدا نه، فطرت الله التي فطر الناس عليها، هغه بوی جدا دی. او چې د غلطي وکي، د غلا وکي، د اوریږي، د غبراو شي، د چانه څه شی پټي، د دروغ وي، د دوکه کوي، نو په دغه وخت کې ردنه یو خاص سملوزي. نو هغه سمل جدای. نو دا چې وایي چې سپی براولې نو هغه د غلا غزي وګوري، نو په دې ځای کې بده مخصوص کې چې په دې ځای کې او سړی وو دغه داسې بوی وو او بیا دغه نه داسې بوی لاړ. نو هغه چې کوم دغه دروغ هغه بوی نه دی، هغه چې بیا په کوم طرف روان شوی نو د سپی په هغه طرف روان شي. تاسو به خبره باندې پوښیږئ کنه. نو سپی په هغه طرف روان شي نو هغه زی چې سړی کوم ځای ته رسېدلی نو هغه ځای کې هلته کېني. خدای په دې کې کله کله خطا کېږي. دا حقیقت کې ایویډنس نه دی، شریعت دې ته دلیل نه وي، شریعت دې ته گواهی نه وي. خبره باندې پوښی کنه. زه په دې کالج کې یو کلاس اخلم پر 3rd ایئر ته چې هغه شریعت کې ایویډنس څه ته ویل کی، شریعت کې دلیل او ثبوت او شهادت څه ته وي. نو یې کې زه ته دا وایم چې دا شو ډي ان اے شو افلان ډینګ د ډېر څه جوړ دي. نو دا په شریعت کې شهادتونه نه دي. تاسو دلته داسې چلو شو چې په دغه ځای کې دا سپیرا روان دي او په هغه بوی په روان دي، هغه دروغجن بوی په روان دي چې هغه د اصل بوی نه بدل دي. د سمیل قوت ډېر زیات دی. اوس داسې چلو شي په دغه ځای کې په دې لار باندې یو بل سړی راغی غمغلا کړی ده، یا هغه یریدلی دی، یا هغه هسې چا سره د دروغ معامله کړې ده، چا سره جګړه کړې ده، چا والی دی، بل چې چل شوی دی، خو د هغه سمیل هم بدل شوی دی. بد دا سپی دلته ګچ ګول شي، د ده نه بس د ده علم خطا شي، د علم خطا شي نو بس که په دغه بل طرف ورغی او په بل طرف ورغی چې یاره دلته دا شی ولې بدل شو، نو بعد هغه نه نو دا ضروري نه ده چې دی خامخا ټیک ځای ته ورسېږي. په خبره تاسو پوه شئ. اوس دا موجوده ساينس دا کوي چې دی وایي چې موږ به هیومن پلس جوړو، موږ به سپر
هیومن جوړو نو هغه سپر هیومن معنا دار چې په دې انسان کې به د سپید دغه خاصیت هم ورواچو نو د بوی ډیر زیات تیزي دا مچې چې کومه دا یا عقاب یا شاهین چې دا هغه سترګو د نظر هغه تیزواله چې دا هم پکې ورواچو دا چې د پښو د خپل جمپونو د سپرنګان هم پکې ورواچو نو بد دا به هیومن پلس مدد عام انسانانو نه بدا سي سبالا انسان به سبل څه شی به په خبره باندې پوښوي وغیره وغیره دا مې ته دا وی چې په دې باندې باقاعده کارونه روان دي په دې باندې اربونو ډالر خرج کړي په دې باندې باقاعده د ډېرو زلزلو په اړه کې خلک د بالاکوټ د زلزلې په اړه کې دا وایي دا مصنوعي او والله تعالی عالم تاسو ته بیا دي کنه په کراچۍ کې په یو صاحب درې کلمه مضمون لیکو درې ورځې او بیا مضمون بند شو ولی بند شو هغه پکې سویل غختل پوه په خبره باندې دا سیلابونه طوفانونه چې دا 2010 کې چې تاسو دلته سیلاب طوفان راغلی او خلک وی دام څه تجربه وا والله تعالی عالم خو بهر حال دا ممکنه ده په دې باندې تاسو پوهیږئ په ترکی کې په استنبول کې زلزلہ راغلی او څو کاله مخکې او یو ځل نه بار راغله چې هغه معلومات وکړو الته او جاز ولاړو دا غي نه بیا زلزلہ راوسته اسنګ راولي په خبره باندې پوه نشوي نو دا داسې ریز او داسې شواګان دي کنه هغه داسې راجمه کی او بیا په یو ځای باندې په یو شی باندې ورپریدي نو بد دا په دې باندې لګیا دي تحقیقات کې سونه هدا پورې دا کولای شي دا د دجال لپاره تیاریان دي نو عین ممکنه دا چې دجال سره چې دا شونه دي کنه چې تاسو دا ښکاری دا شینده او دا وریځ دا او دا باران دی نو هغه دا شیم کې دی چې تاسو ماوي د ساينس د علم هم کې دی شي والله تعالی علم اصل شیخ استدراج او جادو دی نو هغه بد سره انهم يقولون خلق دا سوای نو خلق وای نو خلق به کم نه دا خبره کوله والله عالم خو د پخوانو کتابونو نه به کوله شرط کې يهوديانو به دا خبره مشوره کړي و چا به کړي چې پیغمبر نه وکړي نو خلکو کې څنګه مشوره شي و خو د پخوانو خلکو نه به دا مشوره شي و يهوديانو به مشوره کړي و چې ان معهود د شیطان د دغه سره د دجال سره جبل خبز د ډوډو غر ده او ما ان ونهر ما ان ودوبو نیر ده ور سره نو قال نبی علیہ السلام فرمایل انه اهون علی الله من ذلك دا دجال د دین الله تعالی ته ډیر سپک دی تا ته خدا ښکارا شو چې بس دې جوړ د رزق مالک دی نو الله تعالی نبی علیہ السلام وینا نه دا الله تعالی پر دې باندې ډیر سپک دی نو د دې معنی دا چې د سره حقیقت کې څه شی نه دی دا مموه دی دا دجل والده د دې نوم نه دا مطلب دی دجل فریب دوکا دویمه خبره داره چې الله تعالی دله دومره اختیارات نه ورکړي څنګه چې ستا په دماغو کې دومره اختیارات دي دومره اختیارات به سره ملاوي دومره اختیارات بنئ که دومره اختیارات سره وینو د خپل بټه سترګې جوړه کی کنه د کړینګ سترګې برابر کی کنه یا په دې تندې باندې چې وته کافر لیکل دي نو دار ته وران کی کنه نو دا خو نشورانه ولا جن شورانه ولا د سره څه اختیار دي او مطلب دا د دجل لیکنه د دجال د نوم نه هم دغه خبره ثابت شو چې دجل نور به څه شي اهون علی الله درېمه معنا د دې دام دا چې نبی له سلام فرمایي چې مؤمن په نشو دوکه کېده د مؤمن د نه دوکه کېدو د پاره خو الله تعالی دومره زبردست تنظیم کړی دی چې د خدای دعوا کوي نو انسان څنګه چې بظاهر لګیا لري چې لاس او خپې دي نو دا څنګه خدای کې دی شي خدای پاک داسې څوک دی شي چې ته مخامخ ګوره او تاسو سره خبرې کوي او غداوي کوي خود دې د پاره چې عام انسان چې دینو هغه په دې خبرو دوکه کیږي نو الله تعالی په دې کې داسې یو ظاهري عیب را پیدا کړی دی یو نه دوه درې عیبونه په کې داسې را پیدا کړی دي چې د قمقل انسان هم په دې پوهیږي چې دا څنګه خدای دی نو د خستر غړم ده دا خدای شکل روان ښکاری په خبره باندې پوښي دا شکل د انسانانو غوندې روغ نه ښکاری نو دا څنګه خدای کې دی شي کم از کم د خپل شکل خو دې ټیک کنه کله خامخا دونه اختیار مند دی نو الله تعالی خو د خلقو د بچاو د پاره دونه تنظیم کړی دی کنه نو اهون علی الله دا په خدای ډیر سپک دی جی ورپسې وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال ابو عبد الله امام بخاري وی چې ابن عمر چې دا روایت نقل کړی دی نو اوراه عن النبي صلى الله عليه وسلم دا د پیغمبر علیه السلام نه نقل کړی دی قال نبی علیہ السلام فرمایل اعور العين اليمنى د خیسترګه کړینګي سبای یو سترګه اوس دغه مختلف حدیث دي خیسترګه وسنګ یو ګسسترګه وسنګ خلاصه دا غي دار چې عیب خو پکې دي یعنی مطلب دا دی چې په دواړو سترګې عیب جنې دي په دواړو سترګو کې نقصان دی
خود روایت مطابق ظاهر خبره دا شخکاری واضحه خبره چې دا خېسترګه چې کومه دای کې نظر شته او دا راوته د داسي لکه ته چې دا دغه دانه نه ده سوته وي د انګور دا دانه د انګور د دانه باندې زور کې او دنه پکې هغه زړه مونته کې هغه دنه معدن ده هغه پوسټ کې د ستا په لاس کې پاتې شي او هغه دغه یو پلت مونته کې د کچالو په شانتي بار تراوزي ها نو دغه شان ده د یو سترګه سده لکه ته به دې چا په زور کړل نو بوټه وند بار تراوته ده وشما عنب طافيه دا رسو حدیث کې راځي او دا بل سترګې چې کومه ده دا چې اخیر شوی ده او د پاسه بل څه پرده مونته کې او دا څه چته غوندم پناشته نو مطلب دا دی چې دا یو خو ممسوحه ده دې کې ور سره نظر نشته او دا بل چې کوم روغه ده نو هغه مصدا ام دا چې بوټه راوته ده او کړینګ غونډه او بلی غونډه ښکاری دا مطلب خجی کانها تبوي چې د سترګه چې کومه ده عنبتن تبوي چې دا صدا انګور دانه ده دا صدا کولی په مسله عنبتن انا باران خدای عنبتن طافيه تبوي چې دا د انګور دانه ده او طافيه ګوره پرې دوه ټکم په یو مخه عنب یو د فارسی عناب ده او یو د عربی عنب ده یو صاحب ده نو الله دی وبخي هغه اشاره ډیره زیاته واضحه نه کومه نو الته ونه نو دا ونه لګولې ده وی چې دا دغه ونه ده د څه ته وایي د سدرا د بیره ونه ده چې ما وته وکړل نو ما دا بیره نه ده دا مرخانه ده خبره باندې پونه شوي دا بیره نه ده څه ده نو د بیره او د مرخانه فرق نه کو نو ځینې خلک د عنب او د عناب فرق نه کوي نو عنب انګور ته وي او عناب مرخانه ته وي او مرخانه ته د عناب او عناب په فارسی کې وي خبره باندې تاسو پوه شئ ته به وایې چې دا دغه دانه ده د انګور د انګور دانه ده او طافئه اوس دا طافئه څه شی دی ګوره د دې درې څلور ماخذونه دي یو د طواف یطوف طواف ته وي چورلیدو ته وي طواف د کعبه طواف طواف یطوف یو د طواف یطوف څه شی دی طواف یطوف نو طواف دغه مصدر راځي طواف یطوف طوفا د طواف یطوف کان یکون په وزن باندې نصر ينصر په وزن باندې نو د هغه مصدر راځي طوف او طواف دا مصدر دی او یو د طواف یطوف دا هغه مصدر راځي طواف طواف خیال ته وایي طواف څه ته وایي خیال ته وایي دا مفضلیات دي مفضلیات به تاسو نه ویلي سبعی معلقه په شانتي یو کتاب دی وایي مفضل بن محمد الضبي لیکلی او هغه کوم د جاهلیت د زمانه اشعار دي زمون په امفل کې دا په کورس کې شامل نو مونږ ویل نو هغه اشعار دي قولي لطيفك ينسني عن مقلتي عند الهجوع كيما انام فتنطفي نار توقد في ضلوع هغه دي کل جن چې وتوي کنه دا قصیده دي کل جن دا پیریانو بانګي نو دا په ادب عربي کې یو قصه ده تاسو به نه خبره زه خدای چې نه خبره نو طواف خیال ته وي دا طائف چې خار دی کنه طائف نو خلکو ردی مطلب دا بیان کړی دی ځینې خلک وایي چې طائف ته ولې طائف وي دا اصل کې د بیت الله ناول طواف کړی دی والله تعالی علم زما رائے دا چې دا طائف د طواف یطوف نه دی دا طائف د طواف یطوف نه دی طواف خیال ته وي نو مکه معظمه دا علاقه ټوله څه ده وچه ده خشکه ده خشکه ده پرې کې باغونه نشته او په کې نشته د زمزم نه علاوه په کې بل وب نشته او طائف چې کوم دین ولته باغونه دي د انګورو ولته چینی دي ولته کویان دي نو گویا چې کوم سړی د مکه باشندې او هغه د طائف ته لاړ شي وي بچی لکه دا د خوب نه مکه پرشتیا باندې دا ځای دی نو دا دې لکه خیال لکه خواب او خیال خبره باندې پوه نشوي ها جی نو دې ته ځکه طواف وي نو یو خدا طواف دا خصوص شو دا چې کله ته دا اجوف کې دا طواف یطوف طواف یطیف سکه اجوف کې چې کله ته دا ناقص کې
نو بیا دا راځي طفا يطفو او یا برازي محموز اللام طفا يطفئ يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم نو دا یا محموز ده نو طفا نو دا دې معنا دا چې دا غي نور ختم شو دا غي مړ اطفئ السراج دا دیو ملکه هغه سړی و عربي نو و عربي خځه سره واده کړو نو چې شپه او دیو ملکه ول نو هغه سړی وته وی اقتل السراج هغه وی اخه وی داس شي عربي به وته مخې ویل او ځان یې عرب کړو اخر کې پته ولګي دا وی اختو وی دا دغه سکه دا دیو ملکه مو یې ملکه کنه دا موږ یو ملګری دی د کوهستان چې ته به اوري دا ما مرګره د کلاس پیلو دی نو موږ بل اور کې سبق وی نو هغه هم ناشنا اردو ویلا مرګره ته وی تم نے موټر سائیکل یاد کیا ہے نو په پښتو کې هو چې تا د موټر سائیکل یاد ہے په اردو کې ونه څه نه وای کنه تم نے موټر سائیکل یاد کیا ہے آ جاؤ تم پر چای پیو وراشه چې پتا چه اوس کوم تم پر چای پیو هغه په میز باندې اوس په مای مسکا میز پر پیو تم پر چای پیو نو یو باغ داوي خبره باندې پوښي نو دا موږ بل مرګره بیا شهید شو موږ درې واړه په کمره کې چې ود کېدو کنه نو هغه وتوي هغه بل پنجاب ولا مرګري ته چې اس بلب کو قتل کرو هغه ویا او کلاشن کوپ لیکر مارو قتل کرو یا و راټ ټوپک پسې راوړه خبره باندې پوښوي نو هغه مې اقتلی نو دا خو طفا يطفئ يريدون ليطفئوا نور الله نو طفا دا محموز اللام شو یو دې طفا يطفو لکه حدیث کې راځي او په فقه په کتابونو کې ممتا ویلي سمکه طوافي هغه مې چې هغه په بو کې مړی او بیا پرې سطح باندې او پرې بو پرې سطح باندې ګرځي نو دا سلور ماده د دې ځان نه ځکه نو دلته دا طوافي دا یا محموز اللام ده او یا دا څه ده دا ناقص ده خبره مونږ شي اجوف نه ده دا اجوف معنا دلته نه ده نو دا طافئتون معنا یاخذ الطفاء نه ده نو معنا دا چې بینور ده اسی شکل بدل له راندا نو دا بلې بیا روغه دا نظر پاغي کړي اگر چې هغه خیر شوی د خلقونه سورې په پکی پاغي په نظر لګي او یا دا طفایت سودا دې معنا دا چې طفایت لکه طافي سمکه طافي نو بوټه راوته دا بار راوته دا سترګه نور کله دن نه کنا او دا د خپل هغه محل او دا خپل مدار نه بار تراوته دا مطلب شو وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمایي جیء دجال براشی حتى ينزل في ناحيه المدينه د مدینه په خوا کې بدی رشي د مدینه په خوا کې به دی رشي نو ترجف ثلاث رجفات نو د مدینه بدرې زله او خزيږي مدینه بدرې زله او خزيږي رجفا يوم ترجف الرادفه ترجف الراجفه تتبعها الرادفه فيخرج اليه كل كافر ومنافق نو د تبار کافر او منافق راوزي ځکه چې هغه کې خو ایمانی نه چې د الله تعالی په خبره وعده ایمانی او عقیده په نو د دل براودي او بجدا خډر طاقت والا شعر چې دونه ټوله مدینه ولقه ولا نو راو بوزول او په مدینه کې بدن مخلصین منافق مخلصین مسلمانان پاتې شي او د حاشیه ولا تګوره د عیني سپتا هغه وی په دې کې با دا دغه به راوزي د منافقینو کې بس راوزي دا رافضی براودي دا غلات الروافض نو د په زمانه کې بل تر روافض و د به ډېر تنگ وړو په دې باندې پوښي کني پیغمبر علی السلام خو پکې د رافضی او د غیر رافضی خبره نه کړي ولې په دې سنیانو کې لږ منافقان دي څه هاجي نو دا خو خبره نشوه پر د په زمانه کې به ونو کل کافر و منافق دا مطلب دا د سنیانو له سرټیفیکټ ورکړي چې د بدی کې منافق نشته وبه قال دا وسنی ته ګوره ام بي اس ته ګوره نه کنه دې غټ منافق او غټ زنديقان نورسته دا غامدي خوشیا نه ده کنه دا غټ زنديق بلشته نو دا شیعه ده وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن سعد عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی علیہ السلام فرمایي لا يدخل المدینه رعب المسيح نبا داخلي کې مدینه ته د مسیح دجال رعب مسیح ته ولي وای مسیح لفظ مسیح معنی هو عالمي سره مسیح معنی
عالمي لیډر. نو دجال عالمي لیډر دی، عیسی علی السلام عالمي لیډر دی. عیسی علیه السلام ته مسیح وای، په دې معنی چې عالمي سړی دی. دې باندې پونه جگت ګرو چې وته وای، د ټوله دنیا لیډر. او دجال په ټوله دنیا کې بل لیډینګ کوي، نو بس هغه ته مسیح وای. مسیح په خپل سمانه نه ده، مسیح د مساحت نه دی، مطلب یو ځای ته بل ځای ته بل ځای ته چاوي د مسح نه دی، لاس پر راکاږي او سړی جوړیږي. نو عیسی علیه السلام او پرشتیا جوړېده او د دغه شي اكو بکوي د روب بالته ناراضي. حاجی اوس چې ته چې روب نه راځي، نو د منافق او کافر خو به روب راشي، خو به تیوزي وای دا دغه نه بعد یادې په منافق په مؤمن باندې به روب نه، په کافر او په منافق به روب نه. بس هغه خدای دوستان دي، او دوست واغه یاري د شیطان هم دا کار دی. چې ته سره دوستی کوي بیا دې په وګوس وريږي او بیا دې عزت کوي، نو ځکه په هغه مروب کی او مؤمن به نه مروب کی. ولها يوم اذن سبعه ابواب، او د مدینه په دغه ورځ باندې و دروازې. نو د دې څه مطلب دی؟ نو یا خدا مطلب دی چې کدا دنیا هم دا شي لکه دا وش څنګه دا، او په دې بمونو ممونو په چاودو باندې ورانه نشي چرته، دا ټم بمونو په کې ونه ډزيږي ورانه نشي. نو بیا د دې وو دروازو څه مطلب دی؟ نن سبا خو د خارون دروازې نشته، دروازو څه فایده نشته. نو دروازې خو په خاطر دې نه به دشمن راني شون، دشمن خو په اواره راځي، دا وانه به څنګه دروازې جوړ کړي. نو دا خو دروازې په هغه زمانه کې وی چې کله به دشمن پیاده راته پاسونو بسور راته، نو دا په خبرې دروازه، کابلې دروازه، او دا کوټې دروازه، او دا لاهورې دروازه، د خارونو په دروازې به کړه، په خبر دروازې اوسم مشهور دي، اشنغارې دروازه. نو کدا دنیا هم داسې آبادی لکه وسه څنګه ده، نو بیا د دروازو نه مراد روډونه دي. اوس دا معلومول غواړي چې مدینه منوره ته نن سبا سور روډونه راغلي د بارنه، نو که وو تر راغلي نو بیا خو مثابته ده او کرینو په هغه زمانه کې به بیا وشي لږ وخت پاتې. حاجی او کنه دا دنیا ورانیږي او دا ټمبمونه ډزيږي او بیا نوې دنیا جوړیږي، نو کې دې شي چې بیا به تاریخي نه، نو بیا به هر سره د خپل خار نه دروازې او دیوال به چاپیرې، نو بیا به د مدینه و دروازې بیا نو بیا به رښتیا دروازې ده. دا مطلب سبعه ابواب على كل باب ملكان، په هر دروازه به ملائک ولاړي. وقال ابن اسحاق عن صالح بن ابراهيم عن ابيه قال قدمت البصره، بصره تلاړم، فقال لي ابو بکر راتوي سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، دا خبر ما د نبی رسول الله نو اوریدا چې د مدینه به و دروازې او په دروازه باندې به ملائک ولاړي. وبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسلم قال حدثني سعد بن ابراهيم عن ابيه عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينه، مدینه ته باندې داخلي روب المسيح، د مسیح او د دجال روب. ولها يوم سبعه ابواب، او د دې مدینه به و دروازې، لكل باب ملكان، د هر دروازې د پاره به ملائکه. وی قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن صالح بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قام قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، عبد الله بن عمر وی نبی علیہ السلام خلقو کې ودرېدو، فاثنى على الله بما هو اهله، نو الله تعالی ثناء ویلا کما ثنا چې الله تعالی د شان سره مناسب ده. ثم ذكر الدجال، بیا نبی علیہ السلام د دجال ذکر وکړ، فقال وی اني لانذركموه، زتاسو يرو ما تاسو ما يروليه، وما من نبي الا وقد انذره قومه، او داسې پیغمبر نشته د نوح علیه السلام نه بعد. داسې پکې وایا اولنې پیغمبر چې د دجال نه خلک يرولي دی هغه څوک دی؟ نوح علیه السلام. او داسې پیغمبر نشته د نوح علیه السلام نه بعد چې هغه خپل قوم د دجال نه يرولې. ولكني سأقول لكم فيه، لیکن زه تاسو ته په دې کې داسې خبره کوم، قولا لم يقله نبي لقومه، چې خپل بل پیغمبر خپل قوم ته نه دی ویلي، هغه دا چې انه اعور، دې سره یو سترګې ده سره، وان الله ليس باعور، والله تعالی یو سترګې نه ده. نو دا خو ارسوک پیژني چې الله تعالی عیب والا نه دی او دا خو عیب جن دی. پاتې شو دا خبره چې بل پیغمبر، هر پیغمبر یا او راجی به دجال به نبی علیہ السلام په اخره زمانه کې، نو دې معنا دا چې نور پیغمبرانو ته علم تدریجا ملاو، هغه ته دا علم نو ملاو چې دا په ستاسو زمانه کې راځي کنه به راځي. هم دا خبره ته ما د نبی علیہ السلام په باره کې وکړه. جی بل دار چې دا په خبره بل پیغمبر نه کړی، ځکه بل پیغمبر په امت کې راته نه، نو
نو هغه ځکه خپل قوم ته دا نه دی ویلي خدای او د علم نو ورکړی چې دا بشي یو سترګې وي او د نبی له صلوات والسلام د امت په اخر کې راځي نو نبی له سلام تعالی تعالی دا خبره وکړه پر دواړو خبره ورسېدې کنه جی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن نقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم زودوا ما اطوف بالكعبه وبخوب كمل كعبين طواف کو فاذا رجل ادم نما چوکته وسړی او ادم غنم رنگه ادم معنا غنم رنگه بالکل رټ سپین نو څنګه چې د یورپیان سپین دا بده ورځ نه سپین دي جنور نه ني خبره باندې پوښي او هغه دا غنم رنگه رنگ خوخي د خپل سپین رنگ خوخ نه ای مخکې د برتانیې وزیر اعظم کنه دا نومو ګورډن براون ځان له براون نوم خو دی ځکه دا براون رنگ خوخ دی کنه دمغه استاد دا براون رنگونه نه یادای چې دا سور سپین او داسې غنم رنگ ته نږدې او داسې درمیانه رنگ دا رنگونه دا غي خوخي دې وجه نه غرمو تم سمبولي چې دا رنگ را بدل کیلګو نو ادم غنم رنگ سبت الشعر يختيد شي سيده سيده داسې سبتم جعد معنا دا چې ګولګوتي او داسې گونجي نو سبتم معنا سيده سيده يختي خاجي او تنظف او تهراق راسهما عند سرن وببيدي مطلب دا چې تر تازه او خوشاله او نبی له صلوات والسلام چې ما د ډېر په غور باندې وکتل چې څوک چې د ډېر په غور نه ګوري نو دې نه ګوري چې د مخ نه وبو مطلب دا چې په مخ باندې احساس کی او بو یا د وبو اثر پښتاو که مخه وڅکړې دا خو حال کېږي چې سړی د ډېر په غور ګوري وای ما د ډېر په غور وکتل غنم رنگ او یختي داسې وګدو سم لکه چې سری کړي داسې سیده ګلګوت ډېر نو او بل د سر نه وببه دي تبه چې وښه غسل کړي اعلان او یحراق راسو مان یا سر نه وببه تنظفو یعنی ساس کی تنطفو نطفه نطف ساس کی توي لکه ساس کی وبته بيد یا ته بيدي بالکل ډيري نو بيږي او چې لګي نو ساس کی دا مطلب قلت من هذا ما چاتوي یعنی جبريل ته مې دا شوق دی قال ابن مريم ودا عيسى ابن مريم دې طواف کې د بیت الله نه نو گویا کې نبی له صلوات والسلام نو عيسى عليه السلام برازي او بیا وسه کوي نبی له سلام پیغمبر خو پرشتیا کیږي کنه نو عيسى عليه السلام په اسمانونو کې دی اده معنادار چې واپس برا کوزيږي او بیا د بیت الله نه څه کوي طواف وکړي ثم ذهبت بیا بل طرف ته لاړم التفت یو قابل قتل فاذا رجل الناس فموقت یو سړی جسیم ډېر زیات سوربو جسیم ډېر غټ وجود او پیړ سورب مضبوط سم میخو احمر تکسرو جعد الراس د سر یختي داسې گونجي د سر یختي سو گونجي او رنگ تکسرو اعور العين او یو سترګې لندوا كأن عينه عنبة طافية تبوي چې دا سترګه چې کومه دا څه شی دی هغه انګور دی چې هغه داغه نه هغه دنه ته غزړې راوته چا په زور کړی او غزړې ته راوته قالوا هذا الدجال نو خلق راته وی دا دجال نو دجال هم کې ته نشی راتله وای دا ال نشی راتله دا په خوب کې راغله کنه دا بغاتلو کوشش کوي او د طواف هم نه کړي د طواف نه لیدلې دی نبی له صلوات والسلام خبره باندې پوره شه دی نه چې ما د مکه او د بیت الله په طواف باندې ولیدو او دا مطلب چې نبی له صلوات والسلام تر د علم رست ملاو شي دلته بیان راځي په خوب کې صرف دومره ولیدو چې مکه معظمه خو او شاته بده راځي او دجال دغه شی دی شبها اقرب الناس به شبها ابن قطن د سره ډیر نږدې سره په شکل کې شوق د ابن قطن شوق دی و رجل من خزاعه د خزاعه او سره دی موږ خو نه شولې دی په زمانه کې چې چالي دلې و ملي دلې زما یو دوست په دربات کې قاسم صاحب تاسو به نه پیژنې هغه الته یو سړی نوم یادې وي دا په کلی کې دا بره یو کلی وي چرته الته چکر لږی و دا غي جمعه د امام تقریر کو دجال و خلکو ته وی چې مړ سر باندې څه حکومت خو دې پلان کې کاکا تا ګوره هغه وی چې خلاص بس تاسو سره پوېږم صبر وی بل ورته بیا تقریر کو وی د عیسی علی السلام د مور حضرت مریم صفت شروع کو چې دا شي خسته و نه رښتیا دا غو کده خدیجه صفت شروع دا څه شي نه دا زلیخا چې اوس په دې کې خطا کېږم زلیخا یاد ولا که شو وی چې وی مړ شي کې خو دې پلان کې کاکا غلور تا ګوره
خدای پاک ته په منبر باندې د خلکو لور ولې یاد الله دې وبخ وی خلک بوت وی مړه ما خو خلک پویول ساده سړی به شرط دا خدای چې چاواله نه دجال یاد وی دې کاکا اسا کاکا وته مخامه وی دې کاکا ته ګوره وی دغه څه دینو وی د سړي ته ګوره خاجي زباسي کوي مړه واخر الدعوه